لومړی د نوي کور نوي ژوند ډرامې 4415 رادیویي ډرامه رابعه ګله غوسه وه چې ښاپیرۍ ولې له اوبو څخه چاټۍ نه ده ډکه کړې او د کور کارونو ته پام نه کوي. رحیم له خپلې مور څخه وغوښتل چې له ښاپیرۍ سره د له ناوړه چلند ډډه وکړي او هغه دې پرېږدي چې د خپل ناروغ زوی پالنه وکړي. له بلې خوا قمبرګل خپل پلار اکبر له یوې نوې خبرې خبروي. راځئ واورو چې کیسه څه ده. لاره دا د اوبه مې راوړي. ښه دې وکړه زویه، دا د امام ورته خاوره ژوره او کاسه مې ورته جوړه کړله. څه ته ګورې قمبرګله زویه؟ څه شي ته نه ګورم پلاره. بیا خو یاله کړه، سطل په خاوره کې ورتش کړه. اوس به یې ناړم، په خدای خبر چې سمندر استاز به کله راځي. تر اوسه خو دا دی معلوم نه شو. د سمندر استاز څه کوي چې کله راغی را به شي. چې کله هغه راغی هماغه وخت به خاوره کې اوبه واړم او خټه به ورته جوړه کړو. ته خپل هر وخت متل کوي چې هماغه ساعت هماغه مسلات. سمه ده زویه چې دا متل به دې زما له خولې اورېدلی وي، خو د دې دا معنا نه ده چې ته خټه د استاکار له راتګ سره جوړه کړي. د هغه راتګ ته مه ګوره، خټه چې څومره د وخته جوړه شي او په یامه باندې پختۍ ورماتې شي دیوال هم مضبوط راځي. خټه هم پختۍ لري پلاره. خټه په ځای پرېږده، دا مور چې دې وړه خیشتۍ اووه پختۍ ورماتوي، اووه پختۍ چې داسې خوندوره ډوډۍ ترې پخوي. دا مې نه وي ستا له خولې واورېده پلاره. دا مې خدای مشران په کارونو کې تجربې لري او له خپلو تجربو یې دا خبرې ویلي دي. ای شاباسي، ایله چې اوس دې سمه خبره وکړه. ښه بیا نو ګوره ورته مه، سطل په خاوره کې ورتش کړه. ښه ده پلاره. همدومره اوبه ورته بس دي که نور یې ور واړوم؟ اوس خو همدومره بس دی، ته صبر چې زه دا خاوره سره ګډه کړم. یو ماته راکړه پلاره، خټه زه جوړوم. نه بچو، تا ته حاجت نشته، خپله یې جوړومه. دا ګوډې چې موږ پکې اوسو دا خو وینې که نه؟ څنګه یې نه وینم پلاره. د دې ټولو خټه ما په خپل لاس جوړه کړې ده. د همدې دپاره دا پخواني دیوالونه لا هم سیده او مضبوط په خپل ځای ولاړ دي. خو دا هم درته ووایم ډېره ښه خاوره دې راوړې ده. له غونډۍ نه مې راوړي. د ګلخان د کور ودان وي، د هغه ټکټر مې پې بار کړ. رښتیا پلاره یوه خبره وایه زویه. په غونډۍ کې کوم چا ځای ځای ډېره خاوره کیندلې وه، وړې نه وه، ډېرې ډېرې پرته وه. مونږ هم له هماغه کیندل شوي خاورې ټکټر را ډک کړ. زویه زمونږ په شانې د ډېرو نورو کلیوالو به هم خاورې ته حاجت وي، خو تا به په خپله خاوره کیندلې وه. څوک در سره په دې خاوره باندې دعوه ونه کړي. نه نه، ګمان مې نه شي چې خټو ته دې چا کیندلې وي. ما ته داسې کیندلې ښکاره شوي چې کوم چا د کوم شي د پیدا کولو دپاره د غونډۍ خاوره ایستلې وي. عجیبه ده. باور وکړه چې همداسې به وي، زه ګلخان یې میران کړو. که داسې وي دا خبره دې بل چا ته له خولې نه ونه وځي. یوازې د کلي په شورا کې به یې له سمندر استاد سره شریکه کړو. ګلمکۍ خورې ویده خو به نه یې؟ ګلالۍ خورې ستړی مه شې. ته ستړې مه شې. ښه ده شې، خدای پاک دې له سرتورې ورځې وساته. ستا سره امین کې خورې. څنګه یې ناروغه خو به نه یې؟ نه خورې، اوس بیخي جوړه یمه. ماشومه خدا د نام خدای له اولې ورځې نه ډېره ښه شوې ده. ګلالۍ خورې نه پوهېږم چې څنګه درنه مننه وکړم. زموږ دې ډېر خدمت راته وکړه. د ټولو ناروغانو خدمت مې وظیفه ده، همدا مې کار دی. شکر دی چې ماشومه دې وژغورل شوه. ته دې تر ډېره ژوندی اوسې. د کلي نه چې هر یو ناروغ دلته راځي په کلي کې ستا د ښېګڼو صفتونه کوي. کلیوال خپله ډېر ښه خلک دي. رښتیا ګلمکۍ په بستر کې خو به خفه او په تنګه شوې نه یې؟ نه خورې، په تنګه خو نه یم، خو بیا هم کور ته مې سودا ده. غفار خوارکی یو وزری دی، ټوله ورځ دلته زما سره سرګردانه وي. دوکان یې په کلي کې تړلی دی،
نه پوهېږم چې ډاکټران به کله راته اجازت وکړي. چې غواړې لاړه شې بیا خو مې زیری درته راوړی دی. لکه چې ډاکټر صاحب رخصت راکوي. وی تر خولې دې ځار شوم. دا خو دې ډېر ښه زیری راباندې وکړه. اوس دا د تم جوړی او کومه ستونزه نه لرې. ښه لورکه دې هم له هغه بده حالته چې ډېره کمزورې وه وژغورل شوه. خو دا مې واوره ګلمکۍ، ته په وخت کلینیک ته نه وی راغلې نو له ډېرو ستونزو سره به مخ شوې وې. زه په ځان پوهېدم چې جوړه نه وم او د امیدوارۍ موده مې نه وه پوره. دا د ډېره هوښیاري وکړه چې راغلې. ډېره کمزورې وې او ماشومه دې مخکې له وخته دنیا ته راغله. نصیب مو ښه و چې هم ته وژغورل شوې او هم دې لورکه. ستا او د ډاکټرانو احسان به هېڅکله مې هېر نه کړم. زما سره مو ډېره خواري او مرسته وکړه. اوس دا اندېښنه راسره ده چې کور ته په تګ سره مې لور ته کومه ستونزه پیدا نه شي. خدای وکړه راته ناروغه نه شي. که خدای کول نه ناروغه کېږي، خو تا ته یوه ضروري سپارښتنه لرم ګلمکۍ، او هغه دا ده چې د ډاکټر سپارښتنې ومنه. څنګه چې هدایت درکوي هماغسې پې عمل وکړه. په مطلب دې پوه نه شوم. مطلب مې دا دی چې ډاکټران تل دا وایي چې ماشوم باید وږی نه وي او مور په وخت ورته شیدې ورکړي. ته به همداسې وکړه او ډېر پام ورته وکړه چې درنه ناروغه نه شي. څنګه ورته پام وکړم ګلالۍ خورې؟ توشکه، بالښتګې او څادر یا بړستنګۍ پاکه ساته، ځکه چې ماشومه کمزورې ده. که پام ورته ونه شي خدای مکړه درنه ناروغه به شي. داسې پټه پټه تر دې ځایه راځې او زموږ پوښتنه نه کوې؟ ستړې مه شې غوټۍ خورې، ته له کومې خوا را پیدا شوې؟ څنګه یې ښه یې؟ شکر چې ومې لیدې، زړه مې و چې کور ته درشم. خیر یوسې، شکر دی. ته خپله څنګه یې؟ بچي دې ښه دي؟ کور کې مقرري ده؟ الله دې خوشحاله لره. مور مې راته وویل چې شمس میږې سرولو ته بیولې وي او ماین پرې الوتی. هو نږدې و چې خاورې مې په خوله شي، خو خدای خیر کړی و. ما ویل پوښتنه به یې وکړم، خو ښه شوه چې دلته را سره مخ شوې. الله دې له غمه لرې ساته شازي. ډېره بده ورځ وه. دا شکر چې شمس زوی مې ژوندی پاتې شو. مرګ دی خدای نه درښایي. اوس څنګه دی؟ کوم ځای خو به یې زخمي شوی نه وي که نه؟ الله رحم کړی، یو ویښته ته هم زیان نه دی رسېدلی. ماین په میږه چاودلی و. ځه میږه بلا پسې، دا ښه دی چې زوی دی الله ساتلی. دا هر څه دي. بلکل، الله را باندې غټ رحم وکړ. زه چې خبره شوم ډېره خفه شوم. مور مې ویل چې شمس ډېر وخت بېهوشه او بېحاله و. بېهوشه خو یې په موږ مرګ تېر کړ. بیا چې بوش راغی بیخي خبرې نه شوی کولی. سخت ډارېدلی و. خامخا به ډارېده. شمس خو لا ماشوم دی. الله به خیر کړي. اندېښنه ورته مه کوه. دا شکر چې ژوندی دی او زخمي شوی نه دی. هره شېبه چې ورته ګورم له زړه نه مې ورته وینې څاڅي خورې. په کور کې نور په ملاسته او ناسته تنګ شوی. همدا یو غږ کوي چې بهر ته وځم. داسې وکړه خورې، لال باز ته ووایه چې د ولسوالۍ له بازار نه ورته یو درې ټایره سایکل، ځینې خلک یې ویلچر هم بولي، هغه ورته راوړي. لږ به یې ورسره پام غلط شي او بهر راوتل به ورته اسانه شي. لال باز ته مې څو ځلې وویل چې د معلولیت لرونکو کسانو لپاره خپل بایسکلونه دي، هغه ورته راوړه. خو هغه وایي چې د ولسوالۍ بازار کې درې ټایره بایسکل نه پیدا کېږي. ولې نه پیدا کېږي؟ د ولسوالۍ بازار کې خو ما په خپلو سترګو یو دوکان کې لیدلی و. که پیدا هم شي اخیستلو ته مو وس نشته خورې. یو څه د لمسیو پیسې مې جمع کړي، خو ډاډه نه یم چې وبه شي پرې که نه. د پیسو په اړه فکر مه کوه. ما تازه د کارخانې روپ خرڅ کړي، پیسې را سره شته. زه به پور درکړم، بیا چې در سره پیدا شوې را به یې کې. الله دې در سره ښه وکړي شازیې خورې. که دا مرسته را سره وکړي نو ټول عمر به یې یاد ساتم. ثمرګله کراچۍ په کراره دې غاړه ته تشه کړه، خو پام کوه چې ځان خوږ نه کړې. دا د سمندر استاده دلته مې تشه کړه. یاره وایم د کار سړی خیر وسې. سمندر استاده تیږه بس ده که نور هم راوړم؟ دستي ساعت خو بس ده. سمه ده سمندر استاده،
سمندر استاده کله ثمرګل سره په کیسو شوې نو له دواړو به کار پاتې اندېښنه مه کوه اکبره چې کیسې پکې نه وي کار خوند نه کوي پلاره هر څه چې په کار وي ورته را رسومې کار ښه په دراس کې روان دی له خیره ته دې خیر اوسې ثمرګله زویه خو قمبرګل ته مې ډېره غوسه راځي ولې اکبره خیریت خو به وي قمبرګل ته دې څنګه زړه داسې ډک دی غوسه مې ورته ځکه راځي سمندر استاد چې له کار نه ښه خبر و خو هغه دې ځان یې پټ کړ قمبرګل لالا مې د پټېدو والا نه دی پلاره ښه پوهېږي چې هغه ډېر اخلاصمند او خوارېکښ انسان دی ثمرګل رښتیا وایي اکبره دواړه زامن دې ماشاءالله د کار خلک دي های های که د قمبرګل کار ته ډډه لګېدلی نو اوس به همدلته له موږ سره لګیا و چیرته به لاړ وي کار به وي دا ښه ده چې ثمرګل را سره شته ثمرګله تا ته یې څه نه دي ویلې زویه چې چېرته تللی دی پلاره هغه پټویو ته تللی چې مال ته واښه راوړي ما ورته وویل چې زه دلته کار کوم هسې ملامتوي اکبره مخکې له دې چې ځان پوه کړې قمبرګل خوار دی له کار نه په پټېدو تورن کې سمندر استاده ما ته یې څه نه وویلې ځکه دا ښه دی چې ثمرګل نن دوکان ته نه دی تللی زه پوهېدم چې قمبرګل لالا مال ته واښه راوړي او ته به سمندر استاد سره یوازې ځکه لاړم نه ښه ده چې تللی نه یې ثمرګله یعنې پلار به دې دا له تیږو ډکې کراچۍ چېرته راوړی شوی سمندر استاد دا ته څه وایې ولې به یې نشم راوړی د ثمرګل او قمبرګل په شان ځوان مې د یو لاس زور هم نه لري پلار مې ښه وایي سمندر استاده ثمرګله زویه ته لاړ شه وګوره که چای تیار وي نو رایې وړه تر هغې به زه له سمندر استاد سره ستا په ځای کار وکړم نه له چایو نه تېر شه اکبره دا دی د غرمې وخت را نږدې دی سمندر استاد چې کار خلاص شو بخیر نو بیا در سره په یوې موضوع خبرې کوم ښه سمه ده د کومې موضوع په اړه ورسره خبرې کوې پلاره زه او سمندر استاد سره پوهېږو ته لاړ شه د چای غم وکړه